बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو نوي سهار پروګرام سره شاز محلین ستاسو په خدمت کې حاضره ده. اول خو د خپلو ټولو څومره هم مینوال دي د هغوی ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې ماته ډېر زیات دعاګانې کړي دي. ګرانو کتونکو تاسو نه بښنه غواړم د یو وړې شانتې حادثې په وجه باندې زه ستاسو د سکرین نه ستاسو د ښکلي پروګرام نه ډېره زیاته لږه غیر حاضره وم. د هغې دپاره تاسو نه بښنه غواړم. ستاسو په دعاګانو باندې زه واپس خپل پروګرام ته رالم. ګرانو کتونکو ډېره زیاته شکریا ادا کوم د خپل ټول ډپارټمنټ چې چا ماته ډېر زیاتې دعاګانې کړي دي. د نوي سهار پروګرام ګرانو کتونکو تاسو ته پته ده محرم الحرام دی. د دې نه علاوه موږ سره ښکلي مېلمانه راځي. موږ په نوي سهار پروګرام کې ستاسو سره هغه خبره کوو چې موږ وایو چې سهار زموږ کتونکي زموږ خلک څومره هم چې دي هغوی ته څه ناڅه زموږ د دې پېښور زموږ د دې سیمې زموږ د دې خیبر پښتونخوا څه ناڅه داسې هغوی ته معلومات حاصل شي چې هغه معلومات زموږ په راتلونکي نیو جنریشن کې چې هغه جنریشن چې د هغې نه خبر نه دی یا هغه خبرول غواړي. نن هم ګرانو کتونکو موږ به تاسو سره د آرکیالوجي خبره کوو. د آرکیالوجي ډپارټمنټ موږ سره زموږ درانه خواږه مېلمانه زموږ سټوډیو کې راغلي دي. سره موږ خبرې اترې کوو. وړه شانتې خبره به تاسو سره کوم ګرانو کتونکو. زموږ وطن خاص کر خیبر پښتونخوا یو اړخ ته د قدرت د وسایلو نه مالامال ده، نو که بل اړخ موږ ګورو نو موږ او زموږ دا صوبه د قدرت د بې مثاله تاریخي ورثې نه هم مالامال ده او موږ د تاریخي ورثې او آثارو او مراکزو له قبله ډېر زیات غني هم یو. د دې یوه غټه وجه دا ده چې تهذیبونه هم دلته کې ډېر زیات پاتې شوي دي او دا تهذیبونه موږ د دې تهذیبونو څومره حفاظت کړی دی، د دې تهذیبونو موږ څومره ډېر زیات حفاظت کوو یا د دې تهذیبونو دپاره موږ څومره ډېر زیاتې هلې ځلې کوو چې راتلونکي قوم راتلونکي نیو جنریشن د دې اساسونه او د دې ورثو نه خبر شي. ګرانو کتونکو که موږ د اماراتو خبره وکړو چې موږ سره کوم زاړه عمارتونه دي هغه خبره وکړو چې د هغې موږ څومره حفاظتونه کوو. لکه موږ واخلو موږ سره د دلیپ کمار صاحب کور دی چې د موږ ډېر ښه آرټسټ دی او هغه آرټسټ داسې آرټسټ دی چې د نن نه څو کال اګاهو د هغې کور چې دلته کې زموږ په پېښور کې په ښار کې موجود دی د هغې موږ څومره حفاظت کوو. تېر حکومت هغې څومره حفاظت کړی دی، دې حکومت د دې څومره حفاظت کړی یا زموږ حکومتونو له څه پکار دي چې مطلب هغه د دې اساسو او د دې آثار څومره حفاظت وکړي. یا ګرانو کتونکو موږ وګورو موږ سره څومره مطلب کې که هغه بود مت دي که هغه موږ ته ګندهاره ده که هغه موږ ته نور داسې تهذیبونه پاتې شي موږ د هغې څومره حفاظت کوو. په دې به موږ تاسو سره خبرې اترې کوو. ګرانو کتونکو څوک چې هم د آثار قدیمه سره مینه لري زما په خیال چې هغه خلک واقعیتا چې خپل تاریخ تازه ساتل غواړي. په مختلفو ملکونو کې به تاسو کتلي وي چې هغوی د خپلو د دې اساسو او د دې آثارو څومره ډېر زیات قدر کوي. په مختلفو وختونو کې هغوی مختلف څیزونه چې کوم دي هغوی څومره په حفاظت کې ساتي. آیا موږ د دې کوو؟ ګرانو کتونکو د دې ټولو خبرو اترو دپاره موږ سره په سټوډیو کې راغلي دي دران خواږه مېلمانه. ما سره چې په څنګ کې کوم مېلمانه ناست دي ګرانو کتونکو که د هغوی تاسو ته زه د ویښ نه خبره وکړم لکه وایي چې د ویښ خبره وکړم نو هغه خبره به ډېره زیاته ګران شي ځکه چې د هغوی والد صاحب والد محترم الله تعالی دې وبخي د هغه یو نوموړی شخصیت لکه د هغې خبره چې زه کوم هغه بیا دا پروګرام ختم شي او د هغې هغه صفات او د هغې هغه څومره هغې کې چې کومه کوالټیز وو هغه به ختم نه شي. د هغوی ما سره زوی ناست دی ندا الله سیرایي. ندا الله سیرایي صاحب چې کوم دی هغه د آرکیالوجي ډپارټمنټ چې کوم دی اسسټنټ دی سکیورټ دی او هغه چې کوم دی نو نن راغلی دی موږ به یې سره د دې خبرې کوو. د هغوی سټوډنټ راغلی دی مایرا هغوی ته هم ماریا راغلی ده. صرف ماریا راغلی ده. موږ ماریا سره به خبرې اترې کوو. سټوډنټ ته تاسو وګورئ چې زموږ سټوډنټان یې زموږ بیا ښځې چې کوم دي هغوی مطلب څومره ډېر دي لکه جینکۍ چې کوم دي په دې آثار قدیمه کې څومره ډېر زیات هغوی دلچسپي اخلي. موږ دواړو ته هرکلی وایو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تاسو ته دواړو ته په خیرالي وایم. تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ. ندا الله سیرایي صاحب مطلب موږ لکه کومه خبره چې ما وکړه چې د زموږ آرکیالوجي په رڼا کې زموږ لکه موږ د خپل د تهذیب یا زموږ د خپل خاورې دلته کې څه اهمیت څه دی؟ زموږ داسې علاقه کې زموږ د خیبر پښتونخوا چې کوم دی واقع دی چې د دې وجې نه د دې اهمیت ټولې دنیا کې دی. تاسو ته اوس هم پته چې ټوله دنیا دلته کې افغانستان او پاکستان کې د هغوی انوالومنټ دی. دا صرف اوس نه دی، دا زمانه تاریخ قبل از مسیح نه دا کیسه را روانه ده دلته کې او مختلف حمله آور چې کوم دي چې کوم هندوستان ته به راتلل یا چې کوم تجارت دپاره خلک به تلل بهر هندوستان نه یا هندوستان ته به راتلل
نو دا زمونږ پیښور وادي چې کومه ده یا خیبر پښتونخوا چې کوم دی دا یو ډیره اسانه لار وه د هغوی دپاره د مختلف لکه که بهر تلل د هندوستان نه او که هندوستان ته څوک راتلل نو ډیر اهم و او د دې وجې نه چې کیسه زمونږ شروع کیږي نو د دغه نه شروع کیږي د آریاو چې کله دلته کې حمله آور شو دې علاقې ته نو هغوی شروع کې چې هندوستان ته راتلل شروع شو نو اول په دې علاقو کې دوی آبادېدل شروع شو او چې دوی دلته آبادېدل شروع شو نو وقتا فوقتا ځکه چې دا خو یو مونږ ورته څه وایو قبایل او کوم ته چې مونږ خپل لکه یو ځای کې اوسېدل نه موومنټ به یې کولو پرمننټ کله به دلته وو کله به دلته کیو که نه څنګه کوچیان وغیره چې کوم دي نن سبا زمونږ نو هغوی غټه وجه دا وه چې دلته کې سره سمودي دپاره هغوی آباد شولو او هغوی چې کوم مذهبي کتابونه دي هغه دلته کې لیکل شروع شولو هغوی به لیکلو کې ډېر وخت ولګېدو خو د هغوی هغه ابتدا دلته کې وشو هغوی نه پس چې کوم دی بیا هغوی هندوستان ته خواره شو بیا د ټول نه اهم دور چې زموږ تاریخ کې راځي هغه دی د اخامینی یا د ایران بادشاه چې کومو دارا هغوی دا علاقه چې کومه فتح کړله او د هغوی یو صوبې په طور باندې هلته کې په هغه بهشتون انسکرپشن ورته مونږ وایو لیکل شوي دي په هغې کې د دې نوم یې ورکړی ګادارای چې دا خلک چې کوم دي زموږ د دغه د سلطنت حصه وه زموږ یو صوبه وه 20th مونږ ورته وایو سټرپي به هغوی صوبې ته وې هغه وه هغې نه پس ځکه چې د ایرانیانو او د یونانیانو په خپله کې د وخت سره نه لګېده او د دوی جنګونه روان یو بل باندې څنګه چې یو ټایم کې امریکې او روس په یو باندې اعتماد نه کولو اوس په چاینا او دغه نه کوي په یو بل باندې نه کوي نو د دوی هم دغسې کیسه روانې وې جنګېدل را جنګېدل به نو آخره کې چې الکزینډر سکندر اعظم چې موږ ورته وایو هغه چې شکست ورکړلو دغه ته د دارا سویم ته نو هغه بیا دې علاقې ته راغلی هغه دا علاقه فتح کړله او دا د هغه د سلطنت حصه شوه خو هغه چې ځکه ډېر وړوکي عمر کې وفات شولو نو د هغه سلطنت چې کوم هغه جرنیلانو کې تقسیم شو نو دا حصه چې کومه ده د هغه یو جرنیل سلیوکس نیکوټار هغه ته میلاو شولو او هغه نه پس بیا چې کوم دی زموږ د علاقې باندې اشوک موریا یا چندرګپت موریا چې کوم دی د مورین ډاینسټي هندوستان کې چې کوم په بهار او په یو پی کې د دوی د سلطنت او بیا خور شولو ټول هندوستان ته ایون افغانستان هم چې کوم دی هغوی سلطنت حصه وه هغوی حکومت رانه یو لویه سلسله ده د دې حمله آورو او د هغوی حکومت کولو او دغه دی دغسې زه بیا رالنډه کړم چې دې نه پس بیا باختري یونانیان چې کوم د سکندر اعظم سره راغلي وو بلخ کې افغانستان کې آباد شوي وو هغوی رالل دلته حکومت شروع کړو بیا سیتینز وو سنټرل ایشیا نه پارتینز رالل بیا ټولو نه اهم دور چې کوم دی بیا زموږ د تاریخ چې کوم شروع کیږي هغه کوشان دور دی او کوشان دور نه پس بیا موږ سره ساسانیانو لږ دور دپاره حکومت کو د ایران نه نو ایران سره زموږ لکه ډېر زیات دغه پخوا زمانې راسې نه تعلقات ډېر دغه دي کله هغوی اکثر دلته حکومت کړی مغل دور کې مونږ هغوی سره تعلقات به کله خو کله به خراب نو ځکه چې اکبر لاړلې هلته کې پاتې همایون لاړلې هغه پاتې شو بیا چې واپس راتلون دغه بیا د ساسانیان نه پس لیټر کوشانز ورته وایو خو د ټول نه خراب دور چې کوم دی بیا زموږ هونز رالل د چاینا نه دوی ویستل راتلل دغسې کوشانز پسې او دلته کې رالل نو دلته کې دا ارڅ ختم شولو او د هغې نه پس موږ سره بیا هندو شاهي راځي داسې مختلف نور دغه اخره کې مسلمانان راغلل نو زموږ یو شروع کې چې د آرکیالوجي شروع شوله نو د خلکو دا ذهن جوړ کړو انګریزانو چې دا مسلمانان چې کوم دي د ذمهوارو د دې بود مذهب ختمولو دپاره یا د دې تهذیب ختمولو دپاره خو چې مسلمانان راغلل د هغوی دي که محمود افغاني که شهاب الدین غوري و هغه خو هندوان بادشاهانو دلته کې هغوی سره جنګېدل بالکل هغوی سره نو دغه دی دا یو لوی تاریخ دی زموږ چې تیر شوی دی خو د ټول نه غټ اهمیت زموږ جغرافیایي اهمیت او هغه اوس هم دی او هغه به آینده دپاره به هم وي بالکل جي مونږ هم چې دا خبره کوو ندا الله صاحب زموږ په ینګ جنریشن کې زموږ کوم ینګ جنریشن دی په هغې کې هم لږ شانتې مونږ ګورو نو لکه هر سړی دغه وایي چې زه به مطلب ډاکټر انجینیر شم مطلب دې اړخ ته خلک ډېر ځي لکه ما ریه وکته نو هغه لکه ارکیالوجي لکه څنګه ماریا ارکیالوجي اړخ ته ستاسو څنګه ذهن دې طرف ته ولې لاړ ارکیالوجي کې زما بای چویس هم او زما یو فرینډ هم ماته سجیسټ کړی و
نو ما چې خپل څه فیلډ چوز کو نو اول زه ډیفرنٹ ډپارټمنټس ته لاړم نو ډیفرنٹ ډپارټمنټس وکتل نو دا ډپارټمنټ مالا ډېر زیات فیسینیټ کو کنه چې هسټري هم به پکې ټریولینګ هم او نور ډېر څه انټرسټینګ و پکې نو بیا زه دې فیلډ ته رالم خو چې وړم نو میوزیم ته به تلم نو ماله هغې وخت دا څیزونه ډېر عجیبه لګېدل چې دا څه دي که نه نو بیا چې ما آرکیالوجي لږه ډېر سټډي کړه اډمیشن ټایم راغله نو ماله دا ډېر زیات خوښ شو نو بیا ما خپل اډمیشن دې طرف ته وکړو تاسو مطلب دا محسوسوئ چې لکه ستاسو نه پس یا ستاسو نه مخکې چې کوم ډپارټمنټ تېر شوی دی سینیر جونیر تېرېږي مطلب په هغې کې هم جینکۍ زیاتې وي تعداد یې اوس زیات وو جینکۍ یا د هغې نه پس چې اوس راغلی نو اوس شته فیمیل اول هم ډېر وو په خیبر پښتونخوا کې خاص کر نه خیبر پښتونخوا کې جینکۍ خو دي خو دومره زیاتې نشته خو فیډرل ډپارټمنټ کې وګورو نو هلته ډېرې زیاتې دي نو دلته چې وګورو نو دلته فیملیز کې اکچولي لږ فیلډ ته مسله نو کېدای شي دا وجه چې پیرنټس نه پرېږدي دې فیلډ ته خو جینکۍ شته بیا هم ډېر صحیح مطلب دا زموږ د پښتنو دپاره ډېره زیاته خاص کر ډېره غټه خبره دا ده چې لکه زموږ پښتانه چې کوم دي هغه خلک لږ شانتې هغې خلکو کې دومره ډېر زیات دغه دی چې لکه هغه زموږ دې تاریخ ته یا دې ګندهاره تهذیب ته یا دې څیزونو ته د هغې سوچ تللی دی د هغې خیال تللی دی نو که زموږ راتلونکي وختونو کې زموږ نیو جنریشن دي یا زموږ ماشومان دي موږ هغوی د خپل دې اساسونه یا د دې زموږ څومره موږ سره تهذیب پاتې شوی دی موږ سره ورثه پاتې شوې د هغې نه دی خبر نه شي نو زما په خیال چې موږ ټول ګډوډ یو وایي چې کوم خلک خپل تاریخ هیر کړي هغه خلک چې کوم دي هغه د هغې نوم نښان چې کوم دی هغه د دنیا نه ختم شي سر یو خبره دا ده چې لکه تاسو وایي چې دې خاورې ډېر زیات اهمیت دی دا موږ هم منو دا زموږ مشران هم مني دا زموږ راتلونکي نیو جنریشن به هم موږ سره کوي زموږ تاریخي ورثه د دنیا لپاره څومره اهمه ده او هغه تهذیبونه چې دلته تیر شوي دي د هغوی مطلب کې د هغوی د ژوند قانونه او دپاره د هغوی د تهذیبونو او ثقافت اهمیت څه دی د ثقافت هم دې کې چونکې ډېر زیات دغه کېږي نه د دې اهمیت څه دی زموږ تاریخي ورثه چې کومه ده هغه که تاسو وګورئ یو ډېر مخکې نه شروع شوې ده که مونږ وایو امریکایي تاریخ باره کې خبره کوو یا د هغوی دغه باره کې کوو نو 2-2.5 دا ماډرن امریکا چې کومه ده 2-2.5 کاله نه د هغوی سیوا تاریخ نه ځي که هغوی نه مخکې دي ریډ انډینز دي د هغوی باره کې چاته دونه انفارمیشن نشته دی او هغه چې څه نو هغه دوی الریډي ختم کړي خو زموږ تاریخي ورثه د حضرت عیسی علیه السلام نه مخکې نه شروع شوې ده بلکې که زه ووایم د وادي سند که د خیبر پښتونخوا دغه سره خبره کوم نو زموږ د وادي سند تهذیب نه مخکې دلته کې دغه تهذیبي آثار موږ ته میلاویږي کوم ته چې موږ ارګي هړپن یا د هړپا تاریخ نه یا وادي سند تهذیب نه موږ مخکې وایو خو د ټول نه زیات اهمیت چې کوم زموږ علاقې ته میلاو شوی دی یا د ټول نه غټ اهمیت چې زموږ دی هغه د ګندهاره تهذیب دی ځکه چې یو موږ دنیا ته یو نوی پیغام ورکړو او هغه پیغام د بودھ مذهب کم چې شروع شوی څنګه چې زموږ اسلام چې کم شروع شو مکه مدینه کې شروع شو خو بیا د هغې دپاره چې د کم کنټریبیوشن دی یا د هغې دپاره چې چا کار کړی دی هغه زیاتتر د عراق خلکو د سنټرل ایشیا خلکو دې خلکو مذهبي کتابونه په هغې باندې فقه تاریخ فقه او د مختلف کتابونه چې کوم دي مذهبي هغه لیکلي دغسې دا مذهب هم هلته کې شروع شو ایسټ انډیا کې بهار کې او یو پي کې دې علاقه کې هغه زیاتتر پاتې شو بودھ مذهب چې کوم باني او سدارت خپل نوم او بودا به ته بیا هغه ته وایي چې کوم ته روشني میلاو شوي نو هغه ته بیا یو قسم له څه وایو ته مونږ خلکو هغه ته نوم ورکړ د سدارت په ځای بودا ورته ویل بودا بیا ورته ویل خپل نوم یې سدارت نو هغه مذهب چې کوم دی زموږ د علاقې ته چې کوم دی تاریخي کتابونو کې چې کوم مونږ ته دغه میلاویږي حوالې میلاویږي نو هغوی وایي چې دا د اشوک بادشاه زمانه کې د مذهب لکه دلته را رسېدلی یا هغه دلته کې انټروډیوس کړی ځکه چې هغه خپل کالینګ وار کې تقریبا 1 لاک خلک چې مړه شو نو هغه بیا د خپل مذهب پرېښودو او بودھ مذهب ته راواړېدو هغه بیا د دې مذهب پرچار لپاره بل لا کار وکړم او د دې آثار موږ ته چې کوم دی د آرکیولوجیکل یا آثار قدیمه په شکل کې شهبازګړه کې او په مانسیره کې د هغه په ګټو باندې د دې مذهب تبلیغ دپاره یا خو هغه پیلرې جوړې کړې
نو د دې مذهب هغه تعلیمات یې پې لیکلي یا په غټو غټو باندې یې لیکلي وي چې چاته نه به مختلف دا لارې تجارتي لارې تېرېدې یا خلک به پې تېرېدل چې لکه دا خلک یې وایي لکه څنګه چې نن سبا ټي وي د هر یو شیز ایډورټیزمنټ کوي نو دوی یو قسم له د دې مذهب ایډورټیزمنټ به کو مطلب چېرته چې به کوم ځای مونځ دلته به د هغې لیکنه وکړه لکه چې داسې ځایونه کې به یې جوړو چې هلته نه مختلف لارې میلاویږي چې مختلف علاقو نه کوم خلک تېرېږي نو هغه چې کوم دی هغه وایي او د هغې مذهب باره کې هغه ته پته ولګي نو هغه دلته کې یو راهب چې کوم هغه راولېږلو هغه بیا په دې مذهب باندې کار شروع کړلو او دا خلک چې دی دې مذهب ته دغه اړېدل شروع شولو خو دا ټول نه اهم خبره دا ده چې زموږ خلکو باره کې یو کانسیپټ اوس چې کوم خلکو ډیولپ کړی دی چې موږ ډېر کنزرویټیو یو موږ نوې خیالات نه لو موږ دغه پخوا زمانه کې دا شی نو او نه اوس هم زموږ سوسایټۍ کې شته زموږ خلکو ته چې څه خبره ښکاري نو هغه موږ اسلام هم موږ ته وایي او موږ چې کوم دی هغه الو نو دغسې دلته کې مختلف ادوار کې مختلف خلک تیر شو یونانیان هم تیر شو ایران نم خلک رالل سنټرل ایشیا نم رالل ای بدل ته تیریدل او هغه چې کم اثرات دي هغه بیا دی په دلته خپل سوسایټي کې هغه اغستیو دا غینا او دا نو چې هغه ټوټلی ریجیکټ کړو چې څه سيزونه او هغه په تاریخ کې دي که مذهب کې دي که د هغې په فن تعمیر کې دی نو دا څیزونه هغوی اخیستي نو چې بود مذهب راغلی نو بود مذهب کې څنګه چې زموږ دوه فرقې دي غټې په مسلمانانو کې شیعه او سني دی نو دغسې د دوی چې کوم دوه غټې فرقې وي یو ته موږ هینایانسټ وایو او یو ته مهایانسټ وایو نو یو کې دا و چې زیاتر د هغه په تعلیماتو باندې زور چې بود دا ویلي دي ځناورو باندې ظلم مه کوئ مور او پلار عزت کوي د هغې خدمت کوي داسې قسم لا نو هغه چې کوم آرټ دی شروع کو نن سبا موږ سره د پرچار دپاره ریډیو دی ټلویزیون دی نو هغه ټایم د مذهب پرچار دپاره دی آرټ استعمال کو بوتان چې کوم جوړول کړي او هغې کې به دا کیسې خلکو ته ښیلې چې خلک دا کیسې وایي ځکه چې هغوی به دا خپل سټوپه لکه د زموږ چې قبر کې مړی ښخ کړو نو دوی به هغه سوځولو او د هغه غیره به یې واخیسته نو هغه سټوپه کې به یې کېښوده شروع کې صرف دا د بود دا دپاره چې هغه مړ شو نو هغه هغوی وسوځو ځکه چې بله سلطنتونه یا کوم راجدانیانې چې وي چا به چې دی دلته پیدا شو دی دلته مړ شو د دلته روشني میلاو شو نو زموږ په ده باندې حق دی یو براهمن او هغه ولا مشوره ورکړه چې دی وسوځوي او د دا ایره چې کومه ده تقسیم کې مختلف ناغي په بیا سټوپا جوړ کړي نو دوی به د هغې طواف کولو څنګه چې موږ د خانه کعبې طواف کو انټي طواف کو انټي کلاک وایز نو دوی به کلاک وایز د هغې طواف کو هغه خپل مذهبي چې کوم څه وایي ورته د دوی کومه وینا وه هغه به یې کوله او د هغې نه ارد ګرد به یې طواف کو خو دې سره به دا بوتان هم لګولي نو چې هغه بوتان به یې لګولي دا خلک به چې تاوېده نو دوی ته به هغه کیسې ځکه چې نور مور او پلار خو به ورته کړي هغه شی به ورته رایادېدو بلکل به رایادېږي چې د هغه وخت کې به داسې خو هغه ټایم کې هینایانسټ پیریډ کې شروع کې دوی به د موږ څنګه موږ د حضور صلی الله علیه وسلم مجسمې نه جوړو نه د هغه د مجسمې عبادت کوو د هغه تعلیمات او د قرآن شریف باندې عمل کوو وینا باندې په هغې باندې سنت چې کوم دی په هغې باندې نو دوی شروع کې خو داسې چلو چې د هغه د تصویرونه به یې نه جوړول آرټ کې به یې د سمبالیکل چې موږ څه ته وایو ریپرزنټیشن به لکه اونه به یې جوړه کړه دا د کول یا د برسنډې دا ګلونه به یې جوړ کړو سټوپا به یې جوړه کړه مختلف د هغه د ژوند چې کومې کیسې وي هغه به یې په هغې باندې لکه دی به انساني شکل کې نه ښیلو دی به سمبالیکلي ریپرزنټ نو بیا دلته کې زموږ د علاقه بیا وروستو مطلب تاسو خبرې ته دغه شي جي بیا وروستو مطلب تاسو وایي چې لکه هغه وخت کې کله چې ډېر زیات لکه موږ ته دا پته نه وه چې هغه وخت لکه مذهب کوم یو لکه څوک هر یو انسان خپل مذهب چې کوم دی هغې له ډېره زیاته توجه ورکوي هغې له زیات اهمیت ورکوي هر سړی په خپل مذهب کې آزاد هم دی دا زموږ په قرآن کې هم دي موږ ته دا د دې هدایت شوی دی موږ په دې باندې ایمان هم راوړو نو تاسو وایي چې لکه هغه وخت کې چې دا سټوپا جوړې شوې او هغه وخت کې مطلب کې د دوی به طواف کېده نو هغه وخت کې به د بوتانو ته کېښودله ته به یاد هغې باندې به یې ورته لګولي صحیح هغې باندې نو چې هغه به یې لګولي لکه زیاتر به د هغه د ژوند کیسې به پکې وه چې لکه د هغه مور خوب لیدلی چې یو وایټ هاتي دی
سپین هاتی دی او د هغه باډي ته دننه شولو. صحیح. دا بیا وروستو کې لکه زموږ چې کوم مذهب دلته کې چې بیا کومه نوې فرقه چې کوم زیاته ډیولپ شوه یا خلکو ډیره اکسپټ کړله هغه مهایانه بودیزم موږ ورته وایو. هغې کې دوی بیا دله د خدای درجه ورکړله، د ده عبادت یې شروع کړو او بیا دوی ولګېدل چې د هغې عبادت یې شروع کړو. د دې نه پس بیا دا شوه چې د هغه د ژوند کیسې د دوی لپاره تعلیمات یې وروستو لاړل. تعلیمات وروستو شو د ژوند کیسې د هغې ځکه چې هغه د بود مذهب والا هغه له د خدای درجه ورکړله. نو د هغه د مذهب د ژوند کیسې چې کومه چې د هغه مور خوب ولیدو چې یو سپین هاتي دی او د هغه باډي ته انټر شو، نو بله ورځ د هغه پلار چې کومي د خوب دا تعبیر چې وایي اسټرالجر هغه راوغواړي، هغه ورته وایي چې دغسې تاسو کر به ماشوم پیدا کیږي، به یا ډېر غټ عالم یا به ډېر غټ بادشاه وي. نو دا کیسه دغسې زیاتتر لکه د هغه پوره د هغه بایوګرافي چې کومه ده د ژوند کیسه چې کومه ده هغه په کاڼو کې به خلکو جوړوله او د سټوپا سره به یې لګولې وه، او د ده بیا مجسمې جوړېدل. خو زیاتتر زموږ خلک دا وایي چې د بودا اولنۍ مجسمه چې کومه وه هغه زموږ علاقه کې جوړه شوې وه، ګنداره کې. او هندوستان کې خلک وایي چې نه دی په دغه کې متورا کې دغه شوی و. خو د ټول نه غټ اهم خبره دا ده چې د دې مهایانا بودیزم پیټرنیج چې کوم کنیشک بادشاه شروع کو، یعنی دا هغه د دې پرچار شروع کو، د دې کوم خانقاګانې چې وي یا د دې چې کوم هغه راهبان به چې چېرته اوسېدل، چېرته مونږ چې ورته مونکس وایو، هغوی به چې اوسېدل نو هغوی له بله پیسې او د هغوی هغه سټوپاګانې او د هغې مینټننس دپاره د بله کارونه شروع کړي. او د دې مذهب تبلیغ دپاره هم د بیا مختلف ملکونو ته مطلب تشهیر شروع شو. لکه دلته نه خلک سنټرل ایشیا ته لاړل، د دې ځینه سفر شروع شو د بهر دنیا د دې مذهب. نو سنټرل ایشیا افغانستان ته لاړل، سنټرل ایشیا ته لاړل، دغه ته لاړل، چاینا ته لاړل، چاینا نه کوریا ته او کوریا نه بیا آخره کې جاپان ته ورسېدل. نو داسې بله غټ غټ د دې عالمانو کومارجیوا او مارانندا او مارانندا کوریا پورې تللي، هغه د دې ځینه دا خلک بیا د دې مذهب تبلیغ یې شروع کړو. خو د ټولو نه غټ اهم خبره چې کومه ده د کوشان دور کې پېښور چې کوم دا د دوی د ګرمیانو دارالخلافه وه. او چې دا د ګرمیانو دارالخلافه شوه نو یخنیانو کې څنګه چې نن سبا زموږ زیاتر ګرمیانو کې خلک چې کوم دی ګورنري که وزیر اعلی نو هغه نه تیږلې تشریف کړي یخو علاقو ته، نو دوی به یخنیانو کې به بیا دا و چې دغه ته افغانستان ته به لاړل، کابل سره خوا کې ځای هلته کې به دغه شفت شو او هلته نه به بیا یخنیانو کې به پېښور ته. خو پېښور چې کوم دی بیا د دنیا مرکز شولو د دې مذهب چې کوم دی د مهایانا بودیزم. او دلته هغه یو مدرسه د دوی د مذهب کومه مدرسه اسلامي مدرسه نه یادوم، خو چې کوم د دوی مذهب تشریح مذهب سره تعلق نو هغه دلته یو ډېره غټه مدرسه جوړه کړې وه، هغې ته به کنیشک وهاره وې. او هغې ته به د دنیا نه خلک راتلل، مذهبي تعلیم حاصل کړو د مهایانا بودیزم. او بیا دا وه چې دلته کې پخوا د بودا یو هډوکی هغه راوړی، نو د هغې یو په هغې یې سټوپا جوړه کړه. او هغه سټوپا چې کومه ده هغه ټایم د دنیا غټ ترین بلډینګ و په پېښور کې، څنګه چې نن سبا برج العرب دی دغه کې د ایشیا که ویلی شي غټ بلډینګ، برج العرب چې څنګه په سعودي عرب کې دی، سوري په دوبۍ او دغه کې دی. نو هلته کې د جوړ کړو هغې تقریبا د چاینیز کم بیا د چاینا نه د مذهب تعلیمات یا کتابونه جمع کولو دپاره به هلته نه خلک راتلي، موږ ورته پیلګرم زایرین چې کوم دي چاینا، کوریا، بله دنیا نه به د سنټرل ایشیا نه به راتلل او دلته کې به تعلیم حاصلو. د هغې بلډینګ چې کوم د سټوپا هایټ و هغه تقریبا هغه وي 512 فوټ و. 512 فوټ د هغې چاینیز چې کوم لیکلي. خو بیا په هغې باندې بله ځله تندر پرېوتېدو. دا پیپل منډي چې ده نو دا د دې دا بوټی چې کوم دی د دې دا بوټی کنیشک هلته نه راوړو، د دغه نه کم ځای کې بودھ ګیا کې چې هغه ته د کم پیپل اونې لاندې روشني میلاو شوې وه، نو هلته نه یې راوړو، دلته یې ښخ کړو، دلته یې ولګولو. دا کم چې کوم بچ کچ موږ ته میلاویږي په پېښور کې دا هغه بوټي دغه دي بچي او دغلته به هم خلکو عبادت به کو. او د دې وجې نه یو ټایم کې اوس چې شته و که نه دی خو زموږ دا سریلنکا کې چې کوم دی کینډي ښار کې هغه هغې کې هم د بودا هډوکی میلاو شوي و، هلته کې خوس هم دی. خو زموږ پېښور کې چې کوم 1906 کې
میلاو شو نو انګریزانو برما باندې ځکه چې هغوی حکومت کولو نو د هغوی خوشحالولو دپاره هغوی ته ګفټ کولو ځکه چې برمیز نن سبا خو اخبارونو کې دغه ډېر راځي روهانګیا او دا دغه باره کې مسلمانان مړه کوي نو هغه اډوکې چې کوم دی د پېښور ښار نه دوی اوسلو هلته کې د هغوی هغه زوړ چې کوم کیپیټل و هغې کې هلته پې نوې سټوپا کولاو کړي. صحیح ډېر زیات معلوماتي خبرې ما هم ډېر زیات مطلب جونیئر سیرای صاحب زموږ سینیئر سیرای صاحب الله دې وبخي پروفیسر صاحب ته زه مطلب دغه کومه چې ډېر زیات معلومات اخلو دا معلومات موږ ځکه اخلو چې زموږ نیو جنریشن دی لکه څنګه زموږ ماریا دا راته وایي چې خلک خو په پرمختګ کوي مخکې رواني که نه مطلب الکترونیک دور دی خلک وایي کمپیوټرایز دور دی زموږ ماشومان چې کوم دی هغه کمپیوټر ډېر زیات خوښوي او هغوی هر څیز مطلب یو بټن باندې کلیک کوي او تاسو مطلب هغه آثار قدیمه دپاره خو ځایونه لټول غواړي که نه کنسته کول غواړي کور غواړي ځمکه کتل غواړي غر کتل غواړي لکه دا ولې ډفرنس نه دی ډېر زیات لکه देखिए ډېر زیات ډفرنس دی زه چې دلته هاسټل کې یم نو ما سره پوره هاسټل کې 300 ګرلز دي او هغې کې زه یوازې آرکیولوجسټ یم په 300 کې صرف تاسو آرکیولوجسټ یوازې او زه په خپل فیلډ ډېر زیات سیټسفای یم زه چې نور جینکو ته ګورم نو څوک په کیمسټرۍ کې جاړي او څوک په بایو کې جاړي نو زموږ خټو خارو کارونه دي خو هغه هم خوند کوي نو زموږ ګرځېدل هم پکې ډېر دي دا چې زما شوق هم ډېر زیات و نو هغه شوق هم پکې پوره کېږي سټډي هم ده نو ما ته خلک ډېر وایي لکه زما خپل کزنز وغیره ډېر ګپ جوړوي را سره چې دا څنګه فیلډ دی قبرونه کښېنستی او دا او هغه خو زما لږ یونیک هم دی او څوک چې رانه تپوس کوي نو لږ غوله ډفرنټ هم لګي یو ځل به ضرور تپوس کوي هغسې نو بیا لکه لږ ایکسپلین کوم چې دا شی ده دا شی نو بیا لږ فیسینیټ هم شي دې څیز نه که نه چې کاش مونږ به هم اخیستی وی صحیح زه چې تاسو خوشحاله یې نو مونږ به ستاسو دپاره دعاګانې کوو مونږ سره کال دی جی عبدالرحمان صاحب دی د تخبایی نه جی हेलो अस्सलाम वालेकुम जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी सर जी मंगा د دینه د سیم نه دا تاسو کو چې د تخبیه کې کم راجا او سریبالون د نوم سو او دا سو کو بل د دې لک معلومات را لګي وته دا خجی تاسو پروګرام ګورئ جی لکه دلته کې چې کم لوکل کم راجاګانو نو د هغوی زیات مونږ ته علم نشته دی چې لوکل کم لوکل و د هغوی باره کې مونږ ته زیات ځکه دغه نشته دی چې کم مونږ ته سکې وغیره میلاو شوي دي نو هغه د مختلف ادوار نه میلاو شوي دي لکه دا داسې نن سبا په ټایپ بلډینګونه بنو چې په یو ورځ کې یا په یو کال کې بس پوره فل یونیورسټۍ کې بلډینګز جوړ شي او دغه شي لکه پېښور یونیورسټۍ کې هم تاسو وګورئ نو 15 نه پس بیا یو بلاک جوړ شو بل بلاک جوړ شو بل بلاک جوړ شو دا مختلف ادوار کې چې کوم دی دا د تخبایی لا کندرات جوړ شوي او چې ټول نه کوم مونږ سره دغه میلاویږي نو هغه د ګانډوفاریز د هغه نوم انډو ګریک رولر دا هغه ټایم نه مونږ ته دا دغه کېږي لکه چې تاسو کله نه کم دغه سوري سی ټي ان پیریډ نو هغه د هغه هلته نه دغه کتبه میلاو شوې ده هغې کې دغه دي او دویمه خبره دا ده چې دې نه پس بیا پارتین پیریډ کې کوشان پیریډ کې دا آثار چې کوم دي مختلف ځایونه پکې جوړ شوي دي نو لکه دا مختلف دور کې جوړ شوي په یو ځل نه دي جوړ شوي په یو ځل نه دي مختلف وختونو کې مختلف خلک لکه جومات کې اوس یو جومات جوړ شي نو هغې کې یو کمره لکه څوک پکې ډونیشنز ورکړي پیسې ورکړي نو 10 کاله مخکې جوړ شوي بیا 13 کاله پس چې بیا جوړېږي نو څنګه چې د پاکستان نوې او نو هغه څنګه چې زموږ وزیر اعظمان بدلېږي نو دغسې پخوا به بادشاهان هم بدلېدل نو دا یو دور کې نه دی جوړ شوی مختلف خو د دې ټول نه زوړ دغه 200 BC دغسې 100 BC دغسې شروع حضرت عیسی علیه السلام نه 250 کاله مخکې 1.5 کال مخکې دغسې دور چې کوم دی دې کې دا شروع شوی او مونږ ته چې کوم دغه کتبه میلاو شوې د هغه بادشاه نوم ما واخیستو داسې هغې نه پس بیا ایزیز دی دغه دي نور دي کنیشک وغیره د هغې هغه سکې هم میلاو شوي او د ټول نه زوړ چې کوم دی د دې شروعات دغه دور کې شوی صحیح حاجي سر دا راته ووایي چې مونږ خپل آثار قدیمه څومره محفوظ ساتلی شو لکه څنګه چې ماري خبره وکړه چې ماریا وایي چې زه په خپل ډپارټمنټ کې 300 کې لکه واحد یو جینۍ یم نو لکه آیا زموږ نیو جنریشن به دې اړخ ته راځي لکه په 300 کې یو ماشومه ده یو جینۍ ده زموږ نیو جنریشن کې یو جینۍ ده
الکان خو به وي خیر بیا په مختلفو ځایونو کې زه د خیبر پښتونخوا خبره کوم د پېښور خبره کوم چې په دې کې زموږ یو ماشومه ده نو آیا موږ به دا محفوظ څنګه ساتلی شو؟ نه دا مالي خجي بیا د دې جواب تاسو مال راکوي خو موږ سره کال دی د کویټ نه جی زمان صاحب د موږ سره زمان ملا خیل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. علیکم بیبي. وعلیکم السلام جی. الله دې تاسو ته صحت درکړي. زه خو اول چې دې تاسو د صحت لپاره دعا کوم. مننه خوشاله سه. او سرای صاحب چې کوم معلومات راکو زه خو د هیستوري او د طالب علم په حیثیت باندې چې دا معلومات دونه وسیع معلوماتو بالکل چې زه په دې باندې ډېر مطمئن او ډېر خوشاله یم. سرای صاحب تاسو ته ډېر سلام دی. وعلیکم السلام. او تاسو خدمات چې دي هغه موږ ته پته وچلېده چې تاسو کم خدمات په آرکیالوجي کې کړي دي. د تهذیب او د تمدن شناخت دپاره د قومونو تهذیب او د تمدن شناخت دپاره آرکیالوجي او هیستوري چې ده هغه داسې ده لکه چې یو ډېر انتهایی اسینشل ضرورت دی د قومونو دپاره. بېشک تاسو د ګنداره تهذیب باندې ډېرې وسیع خبرې وکړې لیکن زه ستاسو توجه به غواړم او ستاسو علم نه به استفاده کول غواړم. زموږ په بلوچستان کې د مهرګړ یو ډېر لوی تهذیب چې دی هغه هم عموما زیر بحث پاتې شوی دی. زما سوال دا دی چې په پاکستان کې چې سب کانټیننټ کې مونږ د دې مطالعه کوو نو درې تهذیبونه چې دي هغه مونږ ته ښکاري یو ګنداره تهذیب یو د مهرګړ تهذیب او یو د منجوداړو انډس ویلي تهذیب مونږ ته ښکاري. زما سوال دا دی آیا دا درې تهذیبونه چې دي د یو بل سره متصادم خو نه دي او په دې کې مشترکات چې دي هغه کامن فیکټرز چې دي هغه سټډي دپاره خپل تھیسس دپاره آیا په دې کې کامن فیکټرز چې دي هغه کم په دې تهذیبونو کې کامن فیکټرز کم یو او مونږ دا هم یو سوال کوم مشن خپل آرکیالوجیست نه چې د نوې تهذیب یو دریم څلورم تهذیب چې دی هغه په سب کانټیننټ کې مونږ ایکسپلور کولی شو او په دې باندې ریسرچ روان دی. آیا د درې تهذیبونو نه علاوه داسې آثار معلومیږي چې آینده کالونو کې چې دی دلته به یو بل تهذیب چې دی د هغې دریافت هم کیدی شي؟ آیا داسې چې دی دا ریسرچ چې دی دا موږ ته دا ښیي؟ او ټول لویه خبره دا ده چې مهرګړ تهذیب چې دی هغه موږ به یو زړو هغه او ګنداره تهذیب او کوم چې انډس ویلي تهذیب دی په دې کې به قدیم ترین تهذیب چې دی هغه به موږ کم کیټګري کې ږدو دې درې واړو کې. دا موږ له خپل نالج دپاره د دې دا دوه درې شیزونو چې دی هغه پکار دی تاکہ په دې باندې خلک چې دی هغه نور مزید تحقیق وکړي او د تحقیق وسعت شته د نوې تهذیب څه آثار معلومیږي چې آینده نسلونه چې دي هغه به د نوې تهذیب هم مظاهره کوي یا هغه به د هغې به مشاهده کوي یا نه به کوي. بس دا زما سوال. ډېره زیاته مننه زمان ملا خیل صاحب مهرباني. جی تاسو ته باندې هغې دوه درې څلور سوالونه چې کوم دي وکړل که ما نه صحیح وي نو تاسو بیا ما ته بالکل جی د ټول نه عام خبره چې هغې کوم موقع د مهرګړ تهذیب بالکل د هندوستان پاکستان کې د ټول نه زوړ چې کوم موږ ته دغه دی کوم موږ چې ورته وایو اګریکلچرل کمیونټیز چې کوم دا موږ ته مهرګړ کې ملاویږي تقریبا حضرت عیسی علیه السلام نه 2000 کاله مخکې. د هغې نه پس راځي وادي سند تهذیب دغه د بلوچستان دا کوم واړه کلي ته موږ بلوچي ویلیج کلچر یوز کېږي د هغې دپاره د کلو هغه کلچر چې کوم دی یا واړه کلي او د هر یو کلي کې به خپل قسم له لوښي یا دغه جوړېدل د هغې یو خپل کیریکټرسټکس نو دا مهرګړ چې کوم دی هغه دور سره تعلق لري خو بیا دا وقتاً فوقتاً دلته کې مختلف خلک آباد شوي دي او دا راځي تر وادي سند تهذیب پورې. شروع کې د وادي سند د مونجوداړو او هړپا ښارونه چې ملاو شو د خلکو دا خیالو چې یاره داسې خښتې جوړې کړي دي او داسې پراپر ښارونه یې جوړ کړي چې کوم فیسیلیټي هغه د حضرت عیسی علیه السلام نه 2500 کاله مخکې ورکړو هغه زموږ ښارونو کې اوس هم نشته دی. څنګه چې د هغې د انډرګراونډ د سیوریج سیسټم او د ځمکې د لاندې جوړ کړي کورونو کې واشرومونه ښه بیا لارې کوڅې چې کومې وې هغه به یې په یو بل باندې لکه رایټ انګل چې کوم ورته وایو هغې باندې به یې کټ کولي لکه سکویر یا ریکټینګولر دغه بلاکونو کې ښارونه ډیوایډ کړم. ښه بیا د هغې د هوا د چلېدو چې په دې ایریا کې څنګه کم موسم کې کم طرف نه هوا چلی هغه یې ځان ذهن کې ساتلی او د هغې مطابق هغه خپل ښار جوړ کړو نو چې هغه هوا به چلېده نو هغه ګند من به چې کوم هغه لارو کوڅونه به خپله اټومیټیکلي وتېدم. خو دغه مهرګړ دا
شروعات چې کوم دي نو خلکو دا خیال و چې دا کېدی شي ځکه چې عراق کې مصر کې تهذیب ډېر مخکې نه لکه ډیولپ شوی کوم ته چې موږ سومیریانز وایو بیا بیبیلونینز رالل بیا اسیریانز رالل نو د هغوی چې کوم دی د هغوی نه پس خلکو دا خیال و چې دوی به چېرته دغه علاقو نه راغلي د مونجداړو هړپا دا خلک و دوی دلته آباد شوي خو بیا دا آرکیولوجیکل ایکسکیویشن چې کېدو دا جریج کړی په دغه کې مهرګړ کې نور فرانسیسي ټیم هغوی وکړلو نور داسې کوډي جي راووتېدو عامري ښار لکه دوی کودایي سند کې وکړله زموږ علاقه کې رحمان ډېر وشوله نو دوی ته پته ولګیا چې نه دا وادي سند تهذیب چې کوم د هندوستان پاکستان خلک چې کوم هغوی سپیشلی دا ټول زیاتتر ایریا چې د وادي سند تهذیب راځي دریای سند او د دې دا کوم سیندونه چې دي دې علاقې کې ډیولپ شوي نو د دې دا خیال هندوستان کې هم څه علاقو کې شته دی داسې د ګجرات وغیره کې راجستان کې پنجاب کې هم د هغوی ملاویږي نو د دوی دا خیال و چې دوی بهر نه راغلي خو بیا چې دوی کودایانې وشولې نه وې نو هغوی ته پته ولګیا چې نه دا خو د کاڼي دور نه یا کوم ته چې موږ نیولیتیک پیریډ وایو نوې د کاڼي دور چې کوم دی چې کله به خلکو د کاڼي اوزار جوړول نو دا د هغه ټایم نه شروع شوی دی سلولی ګریجولي د هندوستان پاکستان خلکو په خپله ډیولپ کړو د دې خلکو ډیولپ کړو د ګندارا او د وادي سند تهذیب منځ کې بیا یو ډېر غټ بریک موږ سره راځي او دا بریک دی چې دې دور کې موږ ته زیاتر آثار نه ملاویږي موږ ته یو دور ملاویږي چې کوم ته دانی صاحب د ګندارا ګریف کلچر نوم ورکړو د هغوی دا خیال و چې دا د قبرونه چې کوم دي زیاتر قبرونو کې قبرونو کودایي هغوی کړې وه په تاڼه کې بلمبټ کې دیر کې دا زیاتر علاقه کې هغوی وکړله پېښور کې چا وکړل نو هغوی چې کوم دی پته ولګېده چې نه دا دې کې ډېره وقفه وه لکه موږ سره څه تاریخي دغه نشته د هغې او دې دپاره به چې څومره زاړه قبرونه هغې کې اولډ قبرونه هغوی دا خیال و چې دا سړی به دوباره ژوندی کېږي نو هغه سره به یې لوښ ایښي خو تر اوسه پورې دنیا هغوی په انتظار دي چې کله به ژوندی کېږي خو هغه زموږ هغه بلیف چې کوم دی هغه ټیک دی چې قیامت پر ورځ به ټول میوزیمز کې پراته نو هغې نه پس بیا بود مذهب چې کوم دی ګندارا چې کوم موږ زیاتتر وایو هغه د دې وادي پېښور نوم او د دې وجې نه ځکه چې دلته کې شروع شولو دا ایکسکیویشنز کودایانې وغیره نو او دلته کې دا یونانیانو دې کې آرټ کې د ټول نه زیات دنیا چې فیسینیټ کوي دا آرټ چې کوم دی دې کې تاسو ته هر قسم له دغه ملاویږي د مختلف خلکو اثرات ملایي د یونانیانو او ځکه یورپینز چې کوم دي یا د امریکې خلک چې کوم دي یا د ویسټرن کنټریز چې موږ ورته وایو د هغوی دې کې انټرسټ ځکه دی چې دې کې تاسو ته د یونانیانو اثرات ملاویږي دې کې تاسو ته د هندوستانیانو د سنټرل ایشیان ملاویږي او ایون ځکه چې رومیانو سره کنیشک بادشاه دي د هغوی تجارتي تعلقاتو نن سبا چې دا سلک روټ شروع شوی دی چاینا دوباره ریوایو کوي دغه سلک روټ په ترو باندې مونږ ته د رومیانو اثرات راغلیو نو دا یو مکسچر دی نو ځکه د دې زیاتتر خلک چې کوم دی پکې زیات انټرسټ لري سکالرانز او بهر ملک خلک چې کوم دي او ډېر زیات کار پې کوي او دغه اثرات چې کوم دي د دې سلک روټ په لاره باندې بیا دلته نه مونږ چې کوم دی نوري دنیا ته خوارې کړي دي نو وادي سند تهذیب یو بیل دور دی هغې کې د هغوی هغه کلچر دغه چې کوم دی خو زمونږ چې کومونږ د خپل تاریخي ورثې کله تاریخ معلومول غواړو یا زموږ اوسنی چې کومه کلچر دی یا د هغې باره کې چې کومونږ څه علم حاصلول غواړو نو چې تر څو پورې مونږ د آرکیالوجي سټډي نه معلومیږي او ډېر شیزونه چې کوم دي چې کوم مونږ اوس هم استعمالو وادي سند تهذیب کې چې کوم د غویانو دا ګاډ دي چې مونږ ورته غویان په ریړې چې کوم ریړه ورته وایو هغه اوس هم په سند کې هغسې یوز کېږي په ګندارا کې چې تاسو آرټ کې وګورئ نو په ګندارا کې کټونه دا زموږ چې عام کټونه دغسې په هغه مورې په هغه کټ کې لکه د بادشاه ښځه ده خو پرته هغه هغسې کټ کې او دغسې بل څیزونه چې کوم دي مونږ دغه کلچر زموږ هغه کلچر هسټري چې کومه ده یا زموږ د ثقافت چې کوم دی لکه ودونو کې چې مونږ څنګه روټۍ ویشو یا د ماشوم په پیدا کېدو باندې چې کومه مونږ ولیمه وغیره سوري ولیمه خو نه هغې ته څه وایي عقیقه
واده نه پس موږ ولیمې باندې ډوډۍ ورکو هغه کې څنګه ډوډۍ ورکوي د ثوابه کې د کتا سو کتلی کندولو کې تالو کې خانکی ورځوي د خاري خانکی بالکل خانکی کې هغه د غوخو دغه کړي حاجی کټوا اکثر دیګونه میګونه دا ټول شیزونه دا پیړه وغیرہ دا ټول مونږ ته دغه ملاویږي لکه دا په خوا زمانه راسنه زموږ د خلکو دا کلچر چې کم دی دا ډیولپ کړی دی د پښتنو دا کلچر چې دی د دې د آثار دي مذهبونه بدل شوي دي د هغې استعمال بدل شوی دی د سیزونو خو د خپل مذهب مطابق هر چا کړی دی بوتان رک شوي دي خو هغه ګلونه چې کوم دي چې کوم د بود مذهب په سټوپاګانو باندې جوړو هغه پاڼې دي چې کوم په هغې باندې جوړې دي هغه زموږ جوماتونو کې ملاویږي هغه زموږ په کورونو کې د دروازو په خوا کې کېدی چې ستاسو دا زاړه کورونه یاد شي د دروازو د چوکاټ باندې به ډېر ښکلي ګلونه دي ګلونه به کېدل ګلکاري به کېده اوس خو عام د ماډرن جوړ شوي دروازې خلک لګوي فرنیچر باندې جي په سواد کې چې کوم دی په فرنیچر باندې ډېر زیات ښکلي تاسو ان هغه موټیوز چې کوم دي هغه ښیي چې دا تر اوسه پورې زموږ د کلچر کې زموږ د جامو کې کمیز پرتوګ هندوستان کې زیاتره به خلکو دا لونګي او شال به اچولو چې کوم ګنداره آرټ کې تاسو ته ملایي خو دا مونږ چې کوم نن سبا کمیز پرتوګ اچو دا کوشان خلکو دلته راوستې زماني کې وخت دی وبخي ای به یو دغه مونږ به تخل کوي هغه بیا چولو ډریس فرنٹ نه بکولاو او هغه شی به بوتانو کې وګوره ټول به د کوشان بادشاهانو هغه اچولو دا زموږ د کلچر هیستوري چې کومه ده مونږ بیلولی نشو که مونږ ډېر ووایو چې دا چل دی او دا چل دی خو نه زمونږ په یو نه یو خپل تاریخ سره جوړاویو مذهب بدل دی تعلیمات بدل دي هر څه بدل دي خو دا کلچر چې کوم دی دا د هغه زمانې راسې نه سروایو کېږي او مونږ یې چلو تر اوسه بالکل ډېر تفصیلي جواب تاسو ورکړ او ډېر ښکلې خبرې وشوې او زمان ملاحل صاحب هم ډېر مزیدار تفصیلي سوال تپوس کړو هیله لرم چې هغوی به لږ مطمئن شوي وي ځکه چې تاسو ته ډېر تفصیلي د ګندهارا او د سند دغه ټول تاسو وکړو ورته ما تاسو د هغې نه مخکې تاسو نه ما د سوال تپوس کړو چې مونږ به خپله اثار قدیمه چې کوم دی دا به محفوظ څنګه ساتو لکه چې تاسو څنګه خبره وکړه چې هغه وخت کې پیړي وه نو د پیړۍ ځای کرسۍ به اخیسته او د کرسۍ ځای صوفې به اخیسته همکه څیز دی مونږ په کرسۍ باندې ښکلي ښکلي ګلونه وکړو دغه کړو شی مکه دی خو هغه مونږ روک کړی نه دی روک کړی نه دی هغه څیز چې کوم دی نه به بالکل ځمکې سره لګېدلی وه پیړي هغه به لږه ځمکې سره لګېدلی وه بیا هغې نه پس چې کوم دی لږ اوچت شو کرسۍ شو لرګي نه کرسۍ جوړ شو بیا هغې نه پس لرګي نه بل شی جوړ شو مطلب صوفه جوړه شوه هغې باندې ګلکاري کېږي نه هغه څیزونه مونږ لرې کولی نه شو ځان هغه وي خو اوس نیو جنریشن کې یا راتلونکي جنریشن دپاره به مونږ دا اثار قدیمه خپله محفوظ څنګه ساتو جي د ټولو نه اولنی کار زما په خیال چې کوم دی زمونږ د میډیا دی بیا ورپسې د ګورنمنټ دی او د هغې نه ټول نه مخکې میډیا چې کوم دی هغه اویرنس خلکو کې پیدا کوي ګورنمنټ پیدا کوي سکول کالجز پیدا کوي او مین شی دغه دی چې زموږ وړو کې د وړوکوالي نه سکول ستاسو وګورئ پېښور کې په زرګونو سکولونه دي بالکل خو چېرته یو سکول هم داسې نشته چېرته کال کې یو نیم سکول چې هغه راشي که موږ ورته ولیکو زه څه موده پېښور میوزیم کې پاتې شوی وم موږ ټول پېښور کې سکولونو ته ولیکل چې تاسو ته به موږ فري اکسس درکوو څه ټیکټ بنالو دغه بنالو چېرته موږ ته یو سکول نیم نه ریسپانس راغلی نور چا نه ګورنمنټ سکولونو نه څوک نه بوځي ماشومان دې اثار قدیمه ورته وښیي میوزیمز ته بوځي اثار قدیمه ځایونو ته بوځي دویمه خبره هغې کې دا اویرنس پیدا کول دي چې دا زموږ کلچر دی دا زموږ د هسټرۍ یا د ماضي حصه ده او تاسو چې کوم پلانینګ کوئ هغه د ماضي په دغه باندې کوئ کوم ستاسو تجربات شي د هغې دپاره ضروري خبره دا ده چې تاسو ای کې یو اویرنس پیدا کړي د کلینلینس لکه وادي سند تهذیب باره کې ښه یې وته نو د هغې کې زیاتر کانسیپټ د صفایۍ کانسیپټ دی تاسو ته ملاوي بالکل ډرینیج سیسټم صحیح دی لکه زموږ اوس هم نشته ښارونو کې نشته کلو کې نشته دی ناله کولاوي دا ډنګي وغیره دا بیماریانې داسې دي خو دغه وجه ده که دغه وجه چې صفایي نشته دی او ټول نه او خپل مذهبي خبرې زموږ ټول نه لکه دوه خبرې چې زه همیشه کومه ما اسلام غټه خبره چې کومه کوي وایي یو حیا نصف ایمان دی او یو نصف ایمان صفا ما هغه دواړه زموږ حیا باره کې خو زه څه ویلی نه شم خو صفایي خو زموږ خلکو شته دی نه بالکل که تاسو شیرپاو ته ورشئ او که دغه ته ورشئ خلک به نسوار راوباسي په دیوال به ولي چېرته یو دیوال به صفا ونه وینئ دغسې نو دغه څیزونه چې دي د کورونو نه به مونږ کوړي راوباسو بالکل ګیټ مخې ته یا کوڅې ته به اوبه پرتې وي فرشونه به زموږ لونده پراته وي زما په شان خلک به پکې وښویېږي
نو دغه دې کې پرابلم دغه دی چې دغه سیزونه چې کوم دي تاسو هغه ته چې وایي چې یاره نن 2.5 کاله مخکې هغه داسې ښارونه جوړ کړم یا تاسو که سرکپ وګورئ پراپر طریقې سره زموږ ټاون پلانینګ نشته دی په ټول پاکستان کې نشته دی زه به صرف پېښور نه یم زه به ټول پاکستان یادوم چې ټاون پلانینګ نشته یو اسلام آباد دی هغه اوس چار چاپیره ته هغه دغه جوړیږي ټاونشپ دی او دغه دي چې څه پلانینګ شته دی نه چې فیوچر کې به د اوبو څه مسله دغه د روډونو به څه مسله د دې سیزونو هغه چې کوم دی هغه زمانه کې د دې خبرو خیال ساتلی بالکل نو لکه سړکونه چې کوم یا ګلیانې وي هغې باندې ښې خښتې لګولې زموږ کلو کې اوس هم قدیم نو هغه داسې دي چې د کچاونه په بد حال دي بالکل نو دا زه دا وایم چې تاسو هغې په بیسس باندې دا خبرې چې کوم دي خپل وړو کې ماشومان نه چې مطلب کله تاسو خپل ماشومان دې کې لږ خبرې انوالو کی نو هغه به دغه او عام خلکو دپاره هم چې نن سبا زیاتر دا غیر قانوني کودایانې کېږي انټیک ډیلینګ کېږي بار ملکونو ته ځي چېرته یو کس ته په 10 روپۍ شیخ میلاو شي د 10 روپو او وایي چې ما په 2 لکونو خرڅ کړی بیا خلک دا سوچ نه کوي چې یاره دی واقعي دا خبره صحیح کوي او که نه ځي ځای په ځای به هغه کودایانې شروع کړي صحیح نه به خرابوي دا آرکیولوجیکل سایټس نو دا اویرنس دی او بغیر اویرنس یا که موږ دا شی انهریټ کوو نه خپلې ګڼو نه ضروري ده چې بیا دا څیز به ختمیږي او چې کله موږ دا وګڼو چې دا زموږ د کلچر دا زموږ د پاست دا زموږ د پاست حصه ده او د دې کې چې کومې غلطیانې موږ نه هغه زمانه کې شوي دي یا د څه وجې نه دا خلک تباه شوي دي لکه اسلام وایي چې تاسو په ځمکه باندې وګورئ قرآن شریف کې تاسو وګورئ چې د پخواني قومونو تباهۍ یا د هغوی د بربادۍ څه وجوهات څه دي نو هغه شیزونو باندې او هغه که تاسو وګورئ ډېرې خبرې پخوا چې کومې اوس هم زموږ د سوسایټۍ کې شته دي د هغوی د تباهۍ د بربادۍ چې کوم څه اسباب وو بالکل ناب تول کې مونږ خراب یو ایجوکیشن سیستم زموږ ټیک نه دی پوهه زموږ صحیح نشته پوهه زموږ نشته دی دا ډېرې خبرې چې دي او د دې په وجه باندې به مونږ دا پلانینګ کوو دغه دپاره او مین اویرنس چې کوم دی د میډیا دی د سکولز دی د کالجز د ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دی د ګورنمنټ دی چې د هغوی دپاره هغوی څه سخت کار کوي د دې دپاره یا هغوی د دې د ډیولپمنټ یا د خلکو دپاره یعنی دنیا کې ډېر ملکونه چې هغه تش په ټوریزم چلیږي که هندوستان ته وګورئ بله ټوریسټ راځي په لکونو په کروڑونو خلک راځي سریلنکا دی تایلینډ دی نو زموږ ملکونو ته ښکلي بلډینګونه خو هلته ماډرن بلډینګونه خو د دنیا دي خو چې هغوی دلته راځي زموږ کلچر کتلو ته زموږ زه به اکثر د ټلویزیون پروګرامز ګورم وذ ډیو اپالوجي اکثر تاسو دا کمپیرز چې کوي نو هغوی چې کومې خبرې کوي نو سم ټایم لکه خپل هم زه اوس لګیا یم بل دا دی چې زموږ انګلیش الفاظ یوز کوو خو چې هغوی هغه پښتو وایي یا د هغوی هغه کمټوني لکه هغه داسې نه لګي چې دلته کې نه څوک راغلي یا چې ته امریکې نه راغلي دي او یا تاسو دپاره کال دی هلو السلام علیکم جی موږ سره څوک دي السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی موږ سره څوک دي څو خبرې کوئ کمر خبر کوم چې مردان تاسو د لاس مونږ ته ډېر زیات خفه شوم جی ډېره مننه کوم مجاز تاسو ګزاولې دا خو ډېره مننه جی بس حادثه وړه شانتي شوی سلیپ شو ما هغې سره لږ مات شوی دی بهرنه ستاسو دعاګانې وي اوس خیمه ټیک ده یاره جی حقیقت ما تاسو ولیدل نو ډېر زیات خفه شوم پروګرام ته موږ ناست یو ډېره زیاته مننه پروګرام کې تپوس کوئ سیرۍ صاحب نه څه نو بس دوی خو هم ډېر مزدار ښکلې آثار قدیمه باره کې خبرې کوي او ډېر مزدار الله دوی همیشه چې هم ډېر خوشحاله وي چې داسې کسان دغه وي نو ډېره مننه قمر صاحب ډېره مننه ډېره مننه خوشحاله اوسئ جي خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه جي ها جي ماریا مونږ زه چې کله هم خبره کوم لکه زه دا وایم چې لکه په هر یو ډپارټمنټ کې لس 15 2 مطلب کور کې هم بنده خبره کوي نه په هغې کې هم لکه یو کمره د بنده د سنګار منګار دپاره وي بله کمره د میلمنو دپاره وي بله کمره د ویده کېدو دپاره وي بله کمره هسې بنده مطلب ملګري راځي دا هم دقسې که تاسو ډپارټمنټس ګورئ لکه زموږ څومره هم ډپارټمنټس دي مطلب هغه میډیکل واخلئ په میډیکل کې مطلب غاښونو دپاره بیل ډپارټمنټ دی سترګو دپاره بیل دی مرۍ دپاره ای این ټي شو مطلب که نه داسې یا مطلب هارټ دپاره بیل دی د میډیکل بیل سیستم دی آیا په ارکیالوجي کې هم داسې ډپارټمنټ شته که نه صرف یو ډپارټمنټ دی بس په هغې کې مطلب داسې سرچ بیل دی
یا په اډو کې راوباسل بیا هغې باندې کول هغه بېل بېل څیزونه دي خیر سیرای صاحب دې هم تاسو سره مدد وکړي خیر دی مطلب دې کې ارکیالوجي کې هم ډېر فیلډز دي مخکې که نه اوس څنګه چې لکه زه یم زه په بیټس کار کوم بل کس دی هغه پوټري باندې کار کوي یو کس دی هغه چې کوم ډوکي مټریز دي هغې باندې به کار کوي یو کس په دې کار کوي چې کوم ارکیټیکچرل بلډینګز میلاویږي نو په هغې به کار کوي څوک په ډیکوریشن کار کوي نو څنګه د میډیکل کې دومره فیلډز دي مخکې داسې زموږ هغې کې هم ډفرنټ فیلډز دي که نه دې کې هم شته ډېر او هر یو فیلډ چې کوم دی هغه مطلب ډیفیکلټ دی د هغې دپاره ځکه خلک نه راځي خصوصي فیمیل دی خوان راځي فیمیلز راځي خو زیرې پرېږدي لکه ماسټرز وکړي نو مخکې نه کنټینیو کوي لکه ډېر کم چې کوم آیا مستقبل کې څه د دې فایده نشته فایده خو ډېره ده خو زما څومره چې زه ګورم که نه هغه فیملي پریشر وجه نه کوي که نه چې دې فیلډ ته به نه ځم وزټس په دې کې ډېر دي ګرځېدنه ډېره ده دې کې نو په دې وجه باندې زموږ پښتانه چې کوم دي هغه وایي چې لکه فیمیل د کور نه بهر نه دي دا فیلډ خو لکه بغیر وزټس نه بیا څه فایده نه کوي که بغیر فیلډ نه که تاسو ارکیالوجي وایئ نو دې نه ښه ده بیا هسټري ووایئ نو لکه فیلډ نه بغیر خو د دې بالکل خوند نشته صحیح مطلب دا تاسو دا وایي چې لکه د دې د یا خو هغوی ماسټر وکړي بس ځان صرف پوه کړي بیا هغه وایي چې مونږ د خپل ځان وایي خو علم حاصلول داسې دي لکه چې تاسو خپل علم حاصل کړئ بیا هغه علم چې تاسو بل ته ونه رسوئ نو د هغه علم څه فایده نشته خامخا مطلب چې تاسو علم حاصل کړئ څه پوهه ما ته راځي زه څه خبره باندې پوهېږم پکار چې هغه خبره زه بل ته هم وکړم چې مطلب دا خبره داسې ده نو البته د دې علم خورونه کېږي او که نه زه خپل ځان له پوه شم زه به سپرېږده دا به کار صاحب ولاړی دی به خپل کار کوي د اړو پته نه لګي نو څه چلو شه خو لکه د یو نه خبره بل ته رسول چې کوم دی زما په خیال چې هغه ستا صحیح معنو کې عکاسي کوي ستا د ژوند عکاسي کوي ستا په راتلونکو وختونو کې عکاسي کېږي لګیا ده وخت موږ سره ډېر زیات کم پاتې شو معلومات ډېر زیات کولي شو ندا الله سیرای صاحب څه د اثاري کدي مبارک به څه داسې میسج ورکوئ هغه سټوډنټانو ته فیمیل دي که میل دي هغوی ته چې هغوی دې طرف ته مایله شي او مونږ خپل ماضي چې کوم دی مونږ خپل راتلونکي مونږ د فخر وړ ماضي چې مطلب مونږ سره څومره اثاري کدیمه پراته دي مطلب که هغه صوابۍ ده که هغه ټکسلا ده که هغه منجداړو ده که هغه تخبایي ده که هغه سوات دی مختلف ځایونو کې داسې نور ډېر ځایونه چې ما دا وخت یاد نه دي هغې کې دا به مونږ محفوظ څنګه ساتو مونږ به خپل دا د خپل نسل پرمختګ به څنګه کوو هغوی ته به مخکې وړاندې تلو څه دغه کوو هغوی له څه پیغام داسې ورکوي میسج ورکوي زموږ یو ډېره غټه زه به وایم چې المیه ده چې زموږ پیرنټس څه خپله نی کړي نو هغوی دا غواړي چې خپل بچي دي هغوی هغه کارونه وکړي زه به خپل اګزامپل درکړم زه به دا وایم چې ستاسو د بچو څه خوښ دي ځکه چې مونږ هم یو ژوند تېروو به هغوی به هم یو ژوند تېروي نو ښه دا ده چې هغه خپلې خوښې ته پرېږدي چې هغه څه کول غواړي زموږ د خلکو نیچر دا دی چې موږ جاب اورینټډ دغه ته ځو میجورټي خلک دا غواړي زه چې کله ما اف ایس سی کولو نو دغه زما پیرنټس دغه شوق و هغه ټایم دغه کریز و زه به دا نه وایم چې هر چا وایي چې زه ډاکټر دي شي بس زما بچی دی ډاکټر شي خو ما ته خپل لکه نیچر پته وه چې لکه زه وینې ته نشم کتې زه چاته ما ته پته وایي چې زه پاکستانه نشم پرې کولی دغه کولی نشم نو زه یو کار څنګه کولی شم داسې سره ستاسو دا دغه دی چې لکه مور پلار له پکار دي چې مطلب ماشوم څه خوښوي دا د ګایډ کول او ګایډنس پکار دی که هغه نه مني هغه خپل څه بل د لایف کې دغه دی نو هغه دې الاو کوي بالکل صحیح او مال به څه راکوي مایرا به څه میسج راکوي څه به وایي سټوډنټانو ته تاسو په هاسټل کې یو یې یوازې یې زه دا وایم چې سر بالکل ټیک وایي چې سټوډنټس راتل غواړي زما خپل څه کزنس دي وایي چې موږ راتل غواړو نو پرېږدی دا ډېر ښه فیلډ دی که نه نو چې کومې جینکۍ مخکې ووتلې دې فیلډ کې هغه ډېرې مخکې لاړئ نو زه وایم چې نور هم دې فیلډ ته راشي ډیره زیاته مننه ډیره مهرباني ډېر زیاتې خبرې وشوې ډېر زیاتې خبرې پاتې هم دي نورې به انشاءالله بل پروګرام کې چې موږ سره وخت ډېر زیات کم پاتې شه اندا الله سیرای صاحب تاسو ډېره زیاته مننه تاسو سره ډېر ښکلي معلوماتي خبرې وشوې د ماریا هم ډېر زیاته شکریا ادا کوم هغه هم راله دلته کې موږ سره ښکلي خبرې وکړې مزدارې موږ غواړو چې زموږ نیو جنریشن دی هم راشي د خپل اثاري قدیمه نه د هغې خبر شي او موږ ته یې دا پته ولګي چې زموږ مشرانو د هغې نه مخکې مشرانو څه کړي او موږ اوس خپل بچو له څه چل کوو ګرانو کتونکو که په دې پروګرام کې داسې خبرې شوي
تاسو په باندې درنه تیر شي یا داسې معلومات پاتې شي ان شاء الله بل پروګرام کې موږ کوشش کوو موږ که تاسو زړه خپه شوي په خبره باندې موږ د هغې دپاره تاسو نه بخښنه غواړو ان شاء الله بل پروګرام کې به په دې سیټ باندې ښکلي نور میلمنو سره بیا ان شاء الله حاضر د خپلو میلمنو نه اجازت غواړم تاسو نه مې اجازت غواړم په خپلو دعاګانو کې به م یاد ساتئ د الله په امان